بسم الله الرحمن الرحیم. چونکې د الیکشن ورځې دي او ډېرې لږې ورځې دي، باقي ورځې تقریبا ختمې دي، نو ما پاکستان تحریک انصاف تقریبا 2014 کې جاین کړو او کوم چې حاجي حسین الله خان صاحب دی، نو دا داسې وګڼو چې دا زمونږ خپل یو کور دی، د کور راغلی، خو زمونږ اختلاف نور هېڅ هم نه، خو لږ صرف دا نظریاتو او دا دغه راوړي. خو ما چې په دې دونه وخت کې څه ولیدل، نو زه چې هر ځای ته ځم، 20 سال زما د دې کاروبار مو شو چې زه د پیپر کاروبار کوم. رضا الله ناست دی، دنه مو ټرکونه اکثر راخسته، خو زه اوس کراچۍ کې بزنس کوم. نو د هغې سره دا خبره ده چې لکه په دې 20 سال کې ما چې څه وکته، نو لومبنۍ خبره به ما دا کوله، عزت پې نو کمپرومایز. دا زه دغه ته مې سیاستدانانو ته مې او چا سره چې بزنس کوو هغوی ته هم دا خبره کوم. نو خبره د دې نه لومبۍ خرابه شوه چې موږ دا سیاستدانان چې کوم دي، د MPA یا MNA، د دوی په ذهن کې دا خبره ناسته وي چې یاره دا موږ د راغونډي، نو دا بس په خبرو مبرو باندې نه پوهېږي. 2 پروګرامونو د شمولیت ما ورته دعوت ورکړو، ما ورته داسې دعوت ورکړو چې 1400 ووټ یو ځای کې او 400 بل ځای کې، او قرآن قسم چې څنګه دي تسلي غواړي دا به مونږ وکړو. ما له بار بار کله ټیم راکوه، کله یو دغه دا خبره د فضل خان مطابق کو چې یاره نن کو سبا کو بلس کو، بیا ټیم راکو، بیا په ډایرۍ کې لیکلو چې یاره دا 11:30 بجې به دې ته هغه شمایه صحیح ده، یو 15 منټ ولې به زه شمایه ټیک ده، بس خبره بیا لکه جرګه وشوه، هغه مسله ختمه شوه. خو ده اخره کې مکمل انکار وکړو، او زه دا په کلمې سره ویم او تپوس ترې وکړئ که ما دا خبره غلطه وي، نو بالکل چې تاسو څه جرم وایئ، نو زه به دا وکړم چې تاسو ته به ځان پیش کړم چې 2 کسانو، یو سلطان محمد خان او یو فضل خان، دوی دواړو ما ته دا یوه خبره کړې وه چې قبر ته م کوځئ نو ستا ښه به زموږ هېر شي، ګینې داسې نه هېرېږي. نو اوس هغه خبرې نه شم کلیر کولی چې تاسو ته ویم، د پارټۍ دننه یو خبره نه وي، نور هم ډېرې خبرې داسې خبرې وي پکې چې هغه د وس نه بهر وي. نو سلطان خان مطابق خو به دا ووایم چې هغه خبره خو داسې وه چې یو کس ووی چې یاره بابا وایي چې دوی سره روغ او یا دا او دا، نو وایي که دوی سره ما ورته ده بله زه دلته کو دغه حجرې ته راولم، او زمونږ یې ښه ډېر عزت کړی دی. فضل خان نه مونږ دا دغه نه کوو چې مثال یا څه کرپ سړی دی یا دغه دی، خو په دې وخت کې لکه مونږ تقریبا هر کال CCL کوو، د ټول پاکستان بهترین پلیئرز چې کوم وي هغه مونږ راغواړو، او په هغې ته مونږ خپله ښه کافي خرچه کېږي. مونږ چا نه داسې هم نه کوو چې چنده وکړو چې یاره پیسې بس هغه اپنی مدد آپ کہتے ہیں، الله پاک هغه چلی. نو هغه دا وشو چې زما اسلام آباد نه چیف ګیسټ راتله، نو هغه لږ غونډه کې حصار هم شو. بیا ما ته هم د PTI یو کس وایي چې زموږ ډېر ښه ملګری دی، هغه وایي چې ما سره یو 15-16 رابطې وکړې فضل خان ته، او هغه وایي چې یاره زه به درشم، که هغه نه همدا مې ماړه چې څوک مې خو چې صرف دومره زموږ دا سترګې دغه شي چې لکه مطلب دا یو سړی راغلی، نو هغوی وایي چې یاره بس موږ سره ټایم نشته. نو ما بیا دا ډېر بېعزتي وګڼله، او د دې نه مخکې چې موږ میټینګ کړی نو ما وویل چې زه د خپل ځان تپوس نه شم کولی، نو زه بیا د ورکر څه تپوس وکړم. لکه مین خبره دا ده چې دا اډې کار نه دی، یو سړی تا له عزت درکوي او تا چیف ګیسټ کوي، او الیکشن کې مو ورته ویلي چې څه قسمه زغی، هغې خو ما تاسو ته بلکې خبره کلیر کړه چې په خپله خولې دا ویلي دي چې ستا نه زیاته قرباني ما له چا نه راکړې. بس دغه خبره ده لپاره مو د سلطان خان لپاره مو. باقي پاتې شوه د حاجي صاحب خبره. موږ ګټه او تاوان او دغه څیزانو ته نه ګورو، نو موږ د هغوی نه څه تمه کړې ده، نه راله څه کړي سلطان خان نه فضل خان. ما خپله لار په خپلو پیسو جوړه کړې ده، او نه ما هغه ته څه دغه کړي سلطان خان ته. او حاجي صاحب زموږ د خپل کور سړی دی. دویمه خبره دا ده چې زه PTI پرېږدم، نو زه په عمران خان تنقید نه کوم، زه دا منم چې هغه د پاکستان یو ډېر ښه لیډر دی، خو هغه سره کمی چې کم دی، نو هغه دا دی چې هغه سره ټیم نشته.
نو چې کله تا سره ټیم ښه نه وي نو که ته ډېر هم ښه شې نو د ملک چلولو هغه صلاحیت په یو کس باندې نه کېږي ځکه چې ډېر اعتباري خلک هغه سره راغه خو هغه لکه دغه ونه کړی شو که نه ډیلیور نه کړی شو چې سی ویلو هېڅ مو دغه ونه شو نو په هغه باندې زه بالکل دغه نه کوم نه په فضل خان باندې دغه کوو چې یاره دوی سره غري خو دغه یو خبره کوو چې وروڼو مونږ له ټایم نه راکوي 15 منټه چې په ډسټرکټ تحصیل او په هر ځای کې زموږ عهدي نو یو عام ورکر به څنګه دا تمه وکړي او مونږ سترګو کې سترګې چورې شو داسې خلک دي چې هغوی خو دوی ته کتیب نه شي نو زه وایم چې زما غونته کې سړي سره دا سلوک کېږي نو دا بالکل ناممکن خبره چې هم سړی به لاړ شي او دغه کار به وشي یا به بې عزته راځي او یا به دغه څنګه چې زه نن بې عزته یم نو مونږ ما د دې نه مخکې هم دا خبره وکړه چې عزت کوشش کوو چې وکړو سړي خو په خپله هم عزت غواړو نو بس دغه یو څو خبرې وي زه باقاعده پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان کوم او انشاءالله چې څه مو هغوی سره کړي د هغې نه به زیات په دې کې دغه کوو او راغلی یم که پارټۍ ته راځم هم نو زه د دې دپاره راغلی یم چې چېرته د غریبانانو یا د هغوی دپاره څه کار دغه وکړو اوس زموږ CCL چلیږي د دې 70 लाख روپۍ دغه دی خو په دې کې لکه مونږ سره د چا دغه نشته د سرکار زما جي شاه فیصل نوم دی شاه فیصل آوان او د پاکستان تحریک انصاف تحصیل ډپټي جنرال سیکرټري دې وخت سره ما عهدې نه هم استعفا ورکړه او پاکستان مسلم لیگ نون کې مې باقاعده اعلان تاسو چې کوم وخت یا تاسو کوم ملګرو تاسو کوم هلې ځلې کولې هغه ملګرو خو به تاسو لري هغه به تاسو په راتلونکي انتخاباتو کې دغه وکړو دغه ملګري به د پاکستان مسلم لیگ نون لپاره استعمالوي بالکل به استعمالو او خبر هم د دې نه راغه شوې ده او زه به یې ښیم په چیلنج سره به یې ښیم بالکل چې کوم دوی نه ما یاد کړو او دوی اګنور کړو د چا په وینا یا پر ما ته پیسه پیدا راتله زه خو نه الیکشن ته الټا خرچه به مې کېده نو دا هغه دی کې به زه انشاءالله دوی سره مقابله کوم دوی ته به یې ښیم چې یاره دوی نون څونه اوټ دی او ستاسو څونه جی 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 ما جی یو خبر وکړه دې نه مخکې چې زه په عمران خان دغه نه کوم اعتراض نواز شریف په باره کې دا وایو چې هغه سره ټیم ښه دی لکه ټیم ورسره شته د سره ټیم نشته نو که دوی ته اقتدار راشي بیا هم نو ملک هغسې نشي ډیلیور کولی چې څنګه یې هغوی کوي باقي په پارټۍ باندې یا پر هغه باندې هېڅ قسم اعتراض زما نشته دی خو کسان په دې کې چې کوم څنګه د عمران خان نه دغه دي د راتو دي ګډوډ دغسې په PTI کې د 400 حل دی وګورئ تاسو څو ګروپه دي پکې 3 ګروپه یې مکمل نو پته هم نه لګي چې کم سړی دی پکې نو دا داسې تقسیم وجه صرف څه ده د مفادو سیاست دی تاله کې ټیکټ درکو په بس ته سره که تاله در نه کو بس ته زه پکې نه نو دې بیا موږ توخري تحریک انصاف لکه انصاف کم دی بس پارټي چې څه فیصلو کې په قانونو دوی فیصلې کړي دي او دوی ویلي دي چې موږ چاته ټیکټ میلاو شو هغه به ودرېږي او موږ هم د دې ګواه یو اوس هغه خبرونه هم خلک رسو شوي